بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت په سوات چیک پوسټ لانډاکي کې موجود یم. نن چې د اتوار ورځ ده او د هفتې اتوار ورځ چې لاک ډاون او ډسټریکټ خلک الاو نه سوات ته پر اتک باندې ولې چې دلته کې د لاک ډاون دا سلسله لا سٹارټ تا کم ټورست چې راغلي دي هغه هم د پریشانۍ سره مخامخ چې موږ دونه لار ووهو د سوات ګیټ وې ته راورسو بیا اخوا راته انټري نه میلاویږي. دلته د پولیسو چیک پوسټ اهلکار هغوی هم په دې خبره پوه کوي چې لاک ډاون د سوات ته راتلل چې دي هغه د او ډسټریکټ لپاره الاو نه دي. دوه ډسټریکټه چې دي هغه سوات ته داخلېدی شي چې هغه یو د سوات سره تعلق ساتي او بل د شانګلې ډسټریکټ سره تعلق ساتي. نور چې دی د لاک ډاون دا سلسله تر اوسه پورې سټارټ ته زمونږ په بیک سایډ تاسو ګورئ چې دا ټورسټو گاډي چې دی واپس کېږي په دې کې د لاهور والي فیصل آباد او د نورو ضلعو خلک چې دی هغه موجود دي. دغه خلک کالام ته راځي یخ موسم نه خوندونو دپاره راځي خو چونکې د لاک ډاون او موجوده کومه وبا چې ده د هغې صورتحال د حکومت د طرفه پابندي برقرار ده. دلته پولیسو له هم یوه لویه پولیس چې بار بار دوی مختلف ټلیفونونه میلاوهي پروچ کوي د تلو کوشش کوي بیا چې دی پکې سا ناخوشګوار واقعې هم مخې ته راشي خو پولیس چې دی دوی مینج کوي ولې چې دا میلمانه دي سوات ته راغلي دي. دا اوس یو گاډی چې دی دا تېرېږي زه د خپل کیمرامین ته هم چې دا گاډی تاسو ته وښیي دا چې دی د اسلام آباد نه دا ملګري راغلي دوی واپس لاړل دوی چې دی سوات ته د دوی انټري چې دی هغه ونه شوه. دغه وجه وه چې د ټورستو ته موږ بار بار چې دی میسیجونه هم ورکړي دي چې تاسو ځان په تکلیف کې ماچوئ تاسو دومره لویه لار ووایئ بیا سوات ته داخل شئ بیا دلته کې د پولیسو لپاره یو لویه پریشاني جوړه شي تاسو بار بار پوه کوئ. زما سره ایس ایچ او صاحب هم موجود دی اے سی صاحب چې دی هغه هم به ریپورټ راورسېدو. ایس ایچ او صاحب تاسو راته دا ووایئ چې د ټورستو ته موږ بار بار دا پیغامونه ورکړي دي چې تاسو سوات ته مه راځئ لاک ډاون برقرار دی تاسو څه میسیج ورکوئ؟ موږ بار بار دې ته وایو چې ځان مخکې خبرې دلته نه راځي لوی تکلیف سره مخامخ کېږي. تکلیف دی ایس ایچ او صاحب تاسو بیا دلته په لنډاکي چیک پوسټ باندې د دې ټورسټو میلمستیا هم کوئ اوبه هم ورکوئ پنکې هم لګولي چې یاره دا خفه نه شي زنګ میلمانه دي بیا په یو ښه طریقه باندې پوه کوئ بیا هم هغوی په تاسو پسې ټلیفون نه کوي پروچ کوي نو څونه پروچونه سټارټ کړي بس کرنل صاحب او هغه په غټ پروژونه سټارټ موږ غواړو چې پرېږدو چې موږ افسرانو حکم دی افسران بالا یو کس مو نه شي پرېښودی. دا راته ووایي چې کم ټورسټ یا زموږ د هغه ګوري په پېښور مردان کم ملګري راځي په موټرسایکل راځي هغوی تاسو څه میسیج ورکوئ؟ هغو ته به موږ ورکوو چې دلته لاک ډاون دی دلته مه راځئ 2 ورځې لاک ډاون دی. ډېره مننه. زما سره ایس ایچ او صاحب موجود و د لنډاکي چیک پوسټ انچارج محمد رحمان دا وخت په نور کار مصروف دی ډي ایس پي سرکل باچا حضرت هم راتلواله دی اے سی په ریپورټ هم رالو د اے سی په ریپورټ سره به خبرې کوو غلام غوث صاحب چې هغه د سهار چې دی دلته موجود و د دې چیک پوسټ نگراني کوي. غلام غوث صاحب چې دی د اسسټنټ کمیشنر دی د ریپورټ د سهار راشي دلته موجود په چیک پوسټ باندې چې دا ټورست چې دی دا داخل نشي. ای صاحب تاسو ته هرکلی وایم د سهار راشي تاسو موجود یې په مخه نگراني کوئ د شموزو پل او دا ځای نن چونکې ستاسو آفیشل چوټي هم ده خو پریشاني ده دا ټورست راځي نو څه وایئ دوی ته څه پیغام ورکوئ چې څه وایي؟ ډېره مننه. سهار ورځ یوازې زه دلته نه چې ګوړه چیک پوسټ باندې ګاډي چیک پوسټ باندې پیغام ورته دغه لا موجود دي تدابیر انشاءالله اختیار کوم ضربت نمون خلاص شو بخیری او ټورستو ته زما دغه ریکوست چې خپل کورونو کې کېنئ خصوصا د پنجاب چې کوم ټورست او د اسلام آباد وغیرہ نه را روان دي او دلته دړ یو بیا په خبره هم نه پوهېږي پولیس والے هم ستړي ستومان اچولي دي موږ هم دا کوشش کوو چې دوی واپس کوو اکثریت مو ډېر واپس کوي. صاحب یو میسیج د نصرف په اردو کې علامه دا پېښور او مردان ملګري خبر شو خو اس وقت جو اسلام آباد فیصل آباد اور لاہور کے ٹورسٹ ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے مہمان ہیں یہاں پہ ان کے لیے پانی کا بھی انتظام ہے پنکھے کا بھی مگر یہاں سے ان کو واپس ہونا پڑے گا کیونکہ ابھی برقرار ہے پابندی تو ان کو اردو میں کیا میسیج ہے آپ؟ یہی میسیج بچہ صاحب کہ ہر ممکن کوشش کرے کہ خود کو بھی تکلیف سے بچائے اپنے بچوں کو بھی بچائے. یہاں پر آپ کو پانی تو ملے گا لیکن یہاں سے آپ کو آگے جانے کی اجازت قطعاً نہیں ملے گی. میں خود یہاں کھڑا ہوں پولیس والے ہیں کسی بھی صورت نہیں ملے گی. جب تک دعا یہ کرے کہ یہ کووڈ-19 جلد از جلد ختم ہو ہم پر رحم ہو یہ سب کچھ ہمارا ہے انشاءاللہ رہے گا. یہاں پر آپ لوگ آئیں گے لیکن جب حالات سدھریں گے ہم پر رحم ہوگا کووڈ-19 ختم ہوگا تو آ سکیں گے ورنہ نہیں تکلیف
करने की तान ज़रूरत नहीं है। एसी साहब ये भी बताएं कि यहाँ पे चेक पोस्ट के जवान पुलिस और बार बार यही पैगाम देते हैं, मगर फिर भी वो अपने इंतजार में होते हैं कि किसी का अप्रोच हासिल करके हम स्वाद एंटर हो जाए। क्या कोई अप्रोच वगैरह चल रहा है यहाँ पे, कोई इस तरह इशू है? ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई अप्रोच करे, मुझे कहे या यहाँ कंसर्न DSP साहब को कहे, कंसर्न किसी भी सूरत का काम नहीं। अच्छों को हमने यहाँ से वापस किया है और इस ख्याल से किया है कि खुदा न करे वो ख़ुद बीमार ना हो, यहाँ पर हमारे इलाके में मज़ीद बीमारी नहीं आए, इसी खातिर किया है। तो अप्रोच की तो किसी भी सूरत कोई बात नहीं बनती कि कोई बंदा किसी की भी अप्रोच लेकर आ जाए और वो यहाँ से। जी साहब, ये तो आप समझते हैं और शुरू असल में देख रहा हूँ कि आप इसी चेक पोस्ट पे बरीकोट हॉस्पिटल और हमारे सामने जो अमवात सामने आए हैं, जितने मरीज़ हमारे सामने आए हैं, तो उसकी सबसे वजह कमी की ये है कि हमने जमघटे ख़त्म किए, हमने ये जो लोगों का हुजूम था उनको ख़त्म करके इस वबा पे हमने काबू पाया है। दिन रात सुहेल बादशाह साहब आपकी भी कोशिश है, आपने भी हर वक्त अपनी मौजूदगी दिखाई है, हर जगह आप भी मौजूद रहे हैं, तो यही वो कोशिशें हैं जो बारावर साबित हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और अमवात में भी कमी आई है, जमघटों के ना होने की वजह से बीमारी के मज़ीद फैलाव में भी कमी आई है। तो मनहैसुल कौम ये जो वबाई सूरत हाल है इसका मुकाबले करने के लिए यही ज़रूरी हमने किया और इंशाल्लाह करते रहेंगे दिन रात। अगर हमने एक करके ये कोशिश की है तो इसी का समरा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें मिल रहा है कि अमवात में भी कमी देखने में आई है और बीमारी के मज़ीद जो फैलाव है उसमें जितने टेस्ट होते हैं उनमें काबू है। शुक्रिया। मेरे साथ एडिशनल एसी बरीकोट गुलाम गौस से मौजूद को उर्दू की हम मैसेज मूंगा दा टूरिस्ट द पार और कल डेरा मनना सर दा टूरिस्ट का ज़ुकूर इदा वलार इंतज़ामी तरफ दा पैगाम दे दत कि SDPO बाचा हज़रत से दलांडा की चेक पोस्ट इंचार्ज वरसरा एसी चौगान वरसरा DPO स्वात पदे खबरा क्लक कायम दी पलांडा के चेक पोस्ट बांधी बाद आउट डिस्ट्रिक्ट खलक इलाव नहीं वली कम हुजूम जुड़ी गया गजंग द पार ला द पाबंदी कम ऑर्डर च द हुकूमत द तरफ अगला बरदार दे नो पकार दे चिमूंगा हम दलते कि कम पुलिस नौजवानान वलाड़ दी गारमो त वलाड़ दी ډیره زیاته ګرمي ده د دوی سره تعاون وکړو بیا هم د لنډاکي چیک پوسټ پولیسو کم چې انفارمیشن دغه دوی جوړ کړی دی د ټورستو لپاره هغوی ته د اوبو د پنکو انتظامات چې دي هغه ورته هم کړي دي نو زه کوشش کوم چې دلته کې کم ټورست دي د هغوی سره هم موږ یو دوه درې خبرې وکړو چې آیا دوی په څه انتظار دي چې دوی بیا هم خپل انتظار کوي دلته ورځ ځای کوي چا ته ټلیفون نه کوي په هغې باندې به هم تاسو له یو تفصیلا ریپورټ درکو دا تاسو ته یو مختصر د انفارمیشن ریپورټ مونږ تاسو ته د لنډاکي چیک پوسټ نه چې دی نشر کو زما کیمرامین عزت حسین او ما سهیل باچا لره که اجازت د الله پامه